راغلي سیلابونو په پښتونخوا کې داسې تبایاني جوړې کړې دي چې تر ډیره وخت بعد دغه زخمونه تازه وي ځکه چې حکومتي مرسته د تباہي مقابله کې د نش برابر ده ولی د خیر ښېګړې تنظیمونه او لسی مرستې لامل د متاثرینو دردونه تر ډیره حده ټکور کړي دي ځکه چې د معاشره ارتن د سیلاب زدګانو د بالای لپاره مالی مرستې کوي سو ورځې وړاندې په پیښور کې سلور کلن احمد مصطفی د سیلاب زدګانو د کومک لپاره ریلیف کیمپ ته خزانه جمع کړه کومي چې نه صرف په خوب د شتمن خلک راویښ کړه بلکې پاکستان کې موجود د سعودي عرب سفیر هم د دې ګلالي ماشوم سره د لیدو کتو خواهش ظاهر کړو او په سعودي امبیسي اسلام آباد کې په باقاعده توګه ملاقات وشو سعودي سفیر د دې ګلالي ماشوم سوچ او کردار په خوټکو وستایلو او د احمد مصطفی ټوله کورنۍ یې د عمره ادایګۍ لپاره د لیګلو اعلان وکړو ځکه چې احمد مصطفی په خزانه کې د عمره ادایګۍ لپاره پیسې جمع کړی وي خو هغه دغه رقم په داسې نیک عمل کې خرج کړو د کومي سیله چې ورته ډیر زر ترلاسه شوه داسې شو چې دا زموږ په دې کور کې یو ماحول وي چې موږ هر شپه ماسختن چې کوم دی د خپلو بچو ته چې کوم دی یو قصه وایو هغه قصه اسلامیک وي د سیلاب د راتلو نه یو څو ورځې مخکې دوی ته ما یو قصه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د ده ورکړې وه کوم کې چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د ایثار واقعه وه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه خپل ټول جمع پونجې راوړو الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کوم کې نیمه حصه ورکړې وه نو هغه قصه دوی په ذهنونو کې وه چې کله سیلاب راغی ماسخوتن موږ ناست وم دوی ته ما په موبایل کې ویډیو وښوله چې دا داسې زموږ په سیمه باندې داسې سیلاب را روان دي نو موږ زه پخپله چونکې خفه وم او د کور ماشومان خو نه پوهېږي خو د مور او پلار د هغوی دپاره ایډیل وي نو د هغې په وجه باندې دوی هم بیا کور کې ختم او خیرات او هغه دعاګانې کولې بیا چې سحر شو د اتوار ورځ باندې نو ما داسې وکړل چې په کور کې چې څومره هم ایکسټرا شیزونو د ضرورت نه زیات شیزونو نو هغه شیزونه مونږ راغونډول شروع کړل زه او زما وایف چې لکه مطلب دا ټول مونږ راواخلو سیلاب ځپلو خلکو ته کیمپ ته ورسو چې هغوی ته لاړ شي که هغه ایکسټرا کمبلې وي یا کپړې وي یا څه وي هغوی ته په دې ټایم کې د هر څه ضرورت و مونږ داسې لګیا وو نو په دې کې زما بچي چې کوم دواړه دي محمد منیب حسن او احمد مصطفی دواړو خپل خزانې راواغستې کوم چې دوی د عمرې دپاره جمع کړې وي بیا دوی هغه خپلې خزانې راواغستې محمد منیب حسن چې کوم مشر دی د دوی نه هغه الخدمت فاونډیشن ته ډونیټ کړه د کشر والا چې کوم دا مونږ فرنټیر پبلشر اسوسییشن والا چې کوم کیمپ لګېدلی و زموږ د ځای خواته مونږ هغوی ته دا ډونیټ کړه نو په هغه ټایم کې چې کوم دی د هغه کیمپ چې کوم ارګنایزر و هغوی د دوی نه جنرالي یو تپوس وکړو نه چاهتې ووایي دا انټرویو چا کړې ده داسې د ویډیو چا کړې ده دا داسې مطلب هسې هغه کس لګیا و ویډیو کول هم دا په هغې کې داسې راغلی و نو هغوی ته تپوس وکړو چې دا پیسې د څه دپاره جمع کړي دي دوی ورته وایي چې ما د عمرې دپاره جمع کړي دي نو د هغې نه بعد هغه کیمپ کې چې څومره خلک و هغه ته دوه پیرې تپوس وکړو څه دپاره جمع کړي ما د عمرې دپاره جمع کړي د هغې نه بعد د دې هغه چې څومره په کیمپ کې خلک و د هغوی جذبات سره زما چې کوم دی هغه بې قابو شو ټول چې کوم دی هغه په ژړا شو بیا د هغې نه بعد هغه چې کوم ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې وایرل شوه د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه پولیس وکړه نو بیا حضرت صلی الله علیه وسلم نه رالو بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وی تا په خپل کور کې څه پاتې کړی هغو ته یې سب د الله نوم یا حضرت عمر فاروق رضی تعالی عنه نیم حصه په کور کې کېښوده نیم حصه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم علیه وسلم نامتو ماهر تعلیم ډاکټر اقبال حسین هم د احمد مصطفی د ایثار او قربانۍ د جذبې نه ډیر متاثر شوی او وایي چې موږ له پکار دي چې خپل بچیان په قرآن او حدیث پوه کړو چې د دردېدلې معاشرې او خپل خوږ وطن په کار راشي د دې ماشوم یوازې د دې پیسو ورکولو سره سره دا هم یو ټولې دنیا ته یو میسج لاړو چې یاره موږ امن پسند خلک یو موږ چې دی نو دک درد والا خلک یو د ماشوم هغه پیسې په هغې کې ورکړې نو هغه دک درد په هغه سلسله باندې او په هغې وجه باندې چې دی نو الله پاک دله بیا نور وسیله هم ورکړه موږ د فخر سره وایو او زموږ د علاقې دپاره زموږ د ارګنایزیشن دپاره زموږ د مسلمانانو ټولو لپاره ډېر یو د فخر خبره ده نو امید لرم چې انشاءالله ټول به داسې کوي سره زموږ ټول سټاف سره زموږ ټول عالم اسلام ته زما دا یو اپیل دی چې یاره په هر ځګي کې داسې یو آفت راشي الله دې نه راولي خو که داسې یو آفت راغلی نو پکار دی چې یاره کول کر څنګه د ماشوم خپله خزانه راوړي زموږ چې څه هم وي چې هغه موږ راواخلو او د خلکو سره
د خپل ورونو سره چې دینو مونږه مدد وکړو. مونږ لا پکار دی چې د سختي او آفت په وخت د یو بل پکار راشو ځکه چې زمونږ مذهب مونږ ته د همدردۍ، ایثار او قربانۍ درس راکوي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکند.